د تیره زمانه کې یو سړی تیر شوی دی، تاسو ته نوم معلوم دی، بهلول دانه ورته وایي. د هوښیار سړی و، په دې مجذوب غوندې و، فقیر و، مسکین و. نو د هارون رشید سره دوستي وه، کله ناکله به یې راغوښته، د هغه سره به یې بحث کوو. نو یو ځل دا بهلول د هارون رشید خواله ورغی، نو هغه ورسره چونکې ازادي وه، نو د بادشاه ورله خپله لښته ورکړه او ورته ویې چې بهلول دا لښته در کومه، نو ته وګرځه چې په دې زما په دې بادشاهۍ کې ستا نه څوک قمقل سړی میلاو شو، نو دا هغه له ورکه. نو هغه لښته واخیسته او سوچ به کوو چې داسې کم سړی به چې زما نه غټ قمقل وي چې د بادشاه د حکم مطابق دا لاټۍ هغه ته حواله کړم. نو ډېره موده تېره شوه، بیا ورته چا ووایي چې بادشاه هغه دوست بیمار شو. نو دی د هغه دوست بیمار پرسۍ له لاړ. نو چې دی ورغی پوښتنه ترې وکړه، بادشاه ورته صفا خبره وکړه چې بیماري مې ډېره سخته ده او سفر را پېښ دی. نو ده ته بیا پوښتنه وکړه چې واپس به کله راځې د سفر نه؟ هغه ورته بهلول څه قمقل یې، واپسي نشته. نو بیا ورته ده تپوس وکړه چې بادشاه هلته د څه لښکرې لیږلي دي، ځکه ته خو چې چېرته ځې اول لښکرې ولېږې، بیا خزانې ولېږې، بیا د لښکرو دپاره د قیام او د طعام بندوبست وکړې. نو چې تاسو لښکرې مخکرې دې هلته لیږلې دي، هغه ورته بیا ویې بهلول ته څه قمقلې وې، هلته څوک لښکرې لیږلی شي او هلته د طعام او د قیام هېڅ انتظام ما نه دی کړی. نو بیا بهلول یو شیبه خاموش شو، لاټۍ ورسره وه، نو هغه لاټۍ یې راواخېسته او هغه یې ورکړه. باچا سلامت، زه ستا په حکومت کې ډېر وګرځېدم، خو ستا نه غټ قمقل ما ته میلاو نه شو، ځکه چې ستا ته سفر هم در په غاړه دی او تا د هغې دپاره هېڅ تیاری نه دی کړی. نو تا وایې چې ستا نه څوک غټ قمقل یې، نو بس ستا نه ما ته غټ قمقل میلاو نه شو. زما محترم ورونو، دې وجې نه په دې دنیا کې اخرنۍ ورځ کمه ده، هره ورځ ستا اخرنۍ ده. سحر شي نو بیا د ماښام انتظار مه کوه. یو عالم تیر شوی دی، عبدالرحمن بن نعم نامه ده. نو د هغه په زمانه کې یو شاګرد و، هغه به د هر چا نه یو تپوس کوو او تپوس یې دا کوو چې ستا ته الله ووایي چې نن د اخرنۍ ورځه ده، نو ته به هغه ورځ څنګه تیری؟ نو هغه ورته وایي چې یو سړي نه یې تپوس وکړو، هغه ورته وایي چې زه به سجده کوم او را سر به نه راچوتم. بل سړي له ذکر به کوم. دریم له راغی، هغه وایي چېره وصیت به کوم. هر چا د خپل ذوق مطابق یو خبره وکړه. عبدالرحمن بن نعم له چې ورغی، هغه ته وایي چې ته به د اخرنۍ ورځ څنګه تیری؟ نو هغه ورته وایي چې زما سره اخرنۍ ورځ اعلان الله وکړي، نو زما په دې ټیم ټیبل کې د بدلولو هېڅ شی نشته، ځکه چې زما د مونځ ټیمونه دي او زما د ذکر ټیمونه دي او زما د استغفار ټیم دی. لهذا زما په دې ټوله ورځ کې داسې څه ټیم نشته چې زه به ووایم چې د اخرنۍ ورځ به زه دغه شان تېروم، ځکه چې زما دا ټول ژوند منظم دی او هره ورځ زه داسې تېروم، هره ورځ. دا سړی لږ راایښ کړه چې زما دا خبره واوري. ملکه، نو هغه عبدالرحمن بن نعم ورته وویې چې زه هره ورځ داسې تېرومه چې لکه دا زما اخرنۍ ورځ وي. نو هسې زه ستاسو نه تپوس کوم چې تاسو خو به اوس ټولو سوچ کړی چې واقعي د هارون رشید ډېر غټ قمقل و، ځکه ورله هغه بهلول هغه لاټۍ ورکړه. خو ستاسو د دې ځان په باره کې څه خلک خیال دی؟ تاسو څه کوئ؟ تاسو تیاری کړی؟ زمونږ او ستاسو څه توښه شته؟ د دې وجې نه دا چې څه ورځې در سره پاتې دي، دا انتظام وکئ، مخې ته څه ولېږئ، الله ته څه ډالۍ ولېږئ. نو دا ډالۍ څه کیدی شي چې د ټولو نه بهترینه ډالۍ الله له ورکوي، نو څه کیدی شي؟ د ټولو نه بهترینه تحفه څه کیدی شي؟ د ټولو نه بهترین عمل څه کیدی شي؟ نو رونو د ټولو نه بهترین عمل هغه دی چې کوم ټولو پیغمبرانو کړی دی. آدم صفی الله کړی دی، ابراهیم خلیل الله کړی دی، موسی کلیم الله کړی دی، عیسی روح الله کړی دی او محمد رسول الله کړی دی. هغه څه عمل دی؟ قرآن نه به تپوس وکړو. قرآن فرمایي وما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. من ابراهیم علیہ السلام ته، موسی علیہ السلام ته، عیسی علیہ السلام ته دا کار حواله کړی چې دا دین غالب کړي،
نو د ټولو نه بهترینه تحفه الله تعالی چې تاسو وړئ هغه د دین د غلبې جدوجهد دی، هغه د اقامت دین جدوجهد دی، په اسانو الفاظو کې هغه د اسلام د غلبې جدوجهد دی. ته وایې چې مونځ به دې ویلی وی، روژه به دې ویلی وی، حج به دې ویلی وی، تلاوت به دې ویلی وی. نه، دا نه دي. مونځ د دې دپاره دی چې په تا کې د دین د غلبې جهاد جذبه پیدا شي. زکات د دې دپاره دی چې د دین د غلبې دپاره د خرچ کولو جذبه در پکې پیدا شي. دا ټول عباداتو مثال دا د دې جومات د ستنو په شان دی. خو که په دې ستنو باندې تاسو چت وانر ته وئ یا په خپل کور کې دیوال ودروئ او چت پې وانر ته وئ نو تاسو هغه ته عمارت ویلی شئ. دی وجې نه الله تعالی چې ټولو پیغمبرانو ته کم کار حواله کړی ان اقیموا الدین، تاسو دین قائم کئ. اوس خبره به دا کوو چې دین به څنګه قایمیږي. دین دپاره به دعوت او د تبلیغ کار کوئ، سیروزه به لګوئ، چیله به لګوئ، ذکر و اذکار. د دین دپاره به بدر او احد او حنین جهادونو ته ځئ. د دین دپاره به اسلامي حکومت قایموئ. دا چې زمونږ په معاشره کې کله د دین خبره کې د ذکر و اذکار خبره وایي چې دا دین شو، د مونځ او د روژې خبره دا دین شو. خو چې کله اسلامي حکومت بس دا د سیاست خبره ده. دا خبره تا ته چا زده کړې خبرې؟ دا 300 کاله دلته انګریز حکومت کړی دی. نو هغه انګریز ته په دې باندې قایل کړی چې ګوره ستا دین د دې جومات د محراب نه واله د دغه جومات د ګیټه پورې دی. عدالت کې به ګوتې نه وی، سیاست کې به ګوتې نه وی، حکومت کې به ګوتې نه وی، په بینکونو کې به ګوتې نه وی، په تعلیمي نظام کې به ګوتې نه وی، د حکومت په امور کې به ګوتې نه وی. دا زما کار دی او ستا کار صرف دا دی ته به په دې جومات کې ناست الله الله کوه. نو حج له د امریکې نه هم خلک راځي، د برطانیې نه هم خلک راځي، د روس او د چین نه هم خلک راځي. خو د اقامت دین خبره به نه کوې. حجونه کوه، منځونه کوه، روژې نیسه، یوه میاشت نه شپږ میاشتې روژې نیسه، خو د دین د اقامت خبره به نه کوې. دا ولې؟ دا ځکه چې اسلامي حکومت قایم شي د هغې یو څو کاره دي. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. دا څلور کاره به کوي. د مونځ نظام به قایموي، د زکات نظام به قایموي، امر بالمعروف به کوي او نهی عن المنکر به کوي. دا څلور هغه کاره دي چې دا قرآن کې د اسلامي حکومت لپاره مقرر کړی شوي دي. اوس تاسو په ایمان خبره وکئ چې ستاسو د چا عمر 40 او د چا 50 او د چا 60 کاله دی. ستاسو حکومتونه دا څلور کارونه کوي؟ ستاسو د دې جومات بیل ادا کوي؟ دا جومات چې راوغورځېږي حکومت یې جوړوي؟ د دې جومات د امام تنخواه ادا کوي؟ دا ولې نه کوي؟ دا ځکه چې دا اسلامي حکومت نه دی. امر بالمعروف کوي، دا د الله او د الله د رسول حکم دی. امر بالمعروف کول، د نیکۍ حکم کول، دا ولې نه کوي؟ دا ځکه چې دا اسلامي نه دي. نهی عن المنکر کوي؟ نه کوي. ولې نه کوي؟ ځکه چې دا اسلامي حکومت نه دی. نو دا څوک دي؟ دا د امریکې ایجنټان دي، دا د انګریزانو ایجنټان دي. پخوا به انګریزانو ډایرکټ فوجونه بوتله، په هغې کې به څه خلکو راچوت شو، هغه به یې وژل، جنګ به یې ورسره کاوه. اوس انګریز طریقه بدله کړه چې د خپلو فوجونو په ځای باندې په هغه مقامي خلکو کې ایجنټان پیدا کا، هغه لیډران کا او د هغې په ذریعه باندې حکومت کوه. نو اوس انګریز خپل فوجي نه وژني چې دلته یې راولېږي، اوس د خپلو ایجنټانو په ذریعه باندې په تاسو حکومت کوي.